الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله ان شاء الله العزیز د نسمې سپارې خلاصه. الله تعالی قرآن مجید په یو رد را نازل کړی، بلکې سوکه بدروي سوکلو کې الله تعالی د قرآن له اسمانه رسول الله مبارک باندې راولګوي. دا سوکه د تدریجن یای په یو وار ولن قرآن نازل، دا سوکه ول را نازل کړو. الله تعالی د دې حکمت بیان کړی ده. په دې سپاره کې فرمایي لنثبت به فؤادک ورتلناک ترتیلا. د دې فائدہ د سوکه د نازلېدا حکمت دا ده چې حفظ به تا ته آسان شي او دغه سي د قرآن پوهنه به ځان په پوکول به آسان شي، دغه سي عمل کول به په آسان شي. کني چې په وجه قرآن را نازل شوی وای بیا هغه یاداشت قرآن حفظ او ځان په پوکول دا مشکل و. مخت الله تعالی رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایل ای پیغمبره کتا چې دا خلق مطالبه کی دغه سي نورو نبیانو جم امتیانو مطالبه کړي دي، تسلی ورکړه. ورته فرمایل ولا یاتونک بمثل الا جئناک بالحق واحسن تفصیلا. چې مخ پکېزه موږ ستا ته کوم شی درخیو هغه خلک دغه سي حق خبر نشي درته را رسولای. موږ کوم تا ته حق درکوو پیغه باندې بیا تا پوکوو تفصیل درته کو، کدی تاسو پریشانی اعتراضی هغه موږ ته تعال کوو. الله تعالی تسلی ورکړه. دین نسم اسپاره کې سورت فرقان په اخیری کې تر ټولو اهم خبره داده چې الله تعالی و فرمایل عباد الرحمن د الله تعالی بندگان دیغو صفات الله تعالی بیان کړي دي. کوم صفات دي؟ و فرمایل عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا، چې هغه تواضع او عاجزي کی. او دا دوم خبره چې د جاهلانو سره بحث نکي، بلکې جاهلان دغه پریدي او دغه سي د نیکانو خلکو نښاني صفت داده د ورځې د کار کې د دین کار کې او بیګه سراسي الله تعالی ته منځونه کی او قیام اللیل تهجد نماز کی، الله تعالی ته دعا کی او له الله تعالی جداریزي د الله تعالی له عذاب ډاریزي. د نیکانو خلکو علامت نښاني دا ده چې هغه کلم روپۍ خرچ کوي، اعتدال جکار اخی، درمیانی لار جکار اخی، نه ډیر زیات فضول خرچی کی نه ډیر زیات بخل کی. دغه سي له شرک ځان دی ساتي او بلا وجه سوک نه قتل کوي، له زنا ځان ساتي، دروغجن گواهی جی قسمو ځان ساتي، له خوش مجلس ځان ساتي، قرآن چې اوري له قرآن فائدہ اخلي او دغه سي د نیک خزي او د نیکو بچانو تمنام لري او دعام کی ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما. دا دعا کی چې خدای پاک خزه او اولاد دی وړرا کی چې د موږ د سترګو یخواله وګرځي، وجعلنا للمتقین اماما، او چې د باد والخلقو د پاره هغه یو مقتدا جوړ شي، رهبر جوړ شي. کنیک اولاد نیک خزی چې بیا ماپ سره شا دعا کی. مخته سورته شعراء شروع کیږي. الله تعالی په دې سورت کې د شاعرانو په باره کې ویل دی والشعراء يتبعهم الغاؤون. نو لدا شعراء جی سورت شعراء نومې کې خودل شو. مخته الله تعالی رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم سیدت مهنت کې ته د امتیانو غم کې د مسلمانانو غم کې، خو لیکن دومرم ځان مپازابوا لعلک باخع نفسک الله یکونوا مؤمنین، چې د ایمان نه راوړي او ته خپل دک کې سوځي او ځان دومره پتنګ کې ځان هلاک کولو ته ورسوي، دا مکه. الله تعالی قربان سم الله اکبر څومره زیات محبت له رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وای. مختب دی نسم سپاره کې د نبیانو
د انبیاء واقعیات ذکر کړو الله تعالی، بیا د هغه واقعیات معجزات ذکر شو، د هغه نتایج ذکر یې وکړو، د موسی علیه السلام، د هود علیه السلام، د حضرت صالح علیه السلام، د حضرت لوط علیه السلام او د حضرت شعیب علیه السلام ذکر الله تعالی وکړو. په اخر کې په دې سپاره کې الله تعالی د قرآن مجید حقانیت بیان کوی. او فرمایل نزل به الروح الامین، چې دا جبریل امین راوړی د قرآن مجید، و انه لفی زبور الاولین. الله اکبر. د دې قرآن ذکر په مخته کتابو کې موجود وو. وخت الله تعالی لرسول کریم صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل وتوکل علی العزیز الرحیم الذي یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، چې الله تعالی باندې بروسه کا، تش رواني کینی د تا ټولو کارونه الله تعالی ته ظاهر دي، الله تعالی په خبر ده. مخته د شاعرانو په باره کې دا یو پسندیده شعبه نه ده، ښه کار نه ده. الله تعالی د شاعرانو باره کې وفرمایل والشعراء یتبعوهم الغاؤون الم تر انهم فی کل واد یهیمون. هغه په هر قسم کنده کې، په هر قسم کنده کې ګرځي، هر قسم خبرې کې ګډې وډې شعرونه یایي. نو د ګډ وډ شعرو الله تعالی نه د خوښ کړي. ها چې د دین د مرستې دپاره یې، د دین د تقویت دپاره شعرونه ویل کیږي، هغه بیا محبوبه دی الله تعالی ته. ځکه چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم خپله حضرت حسان بن ثابت رضی الله تعالی عنه ته وفرمایل ای حسان راسه په منبر باندې کینه او دغو کافرانو ته جواب ورکړه او دعا به یې ورته کړه چې الله حسان په شاعري کې برکت واچوي. نو ښه شعرونه چې دي دا د نجات سریم ګرځي، باعث ثواب او اجر هم ده. او بد شعرونه چې دي، فحش کلام یې او د عشق معشوقي شعرونه یې، نو دا باعث د عذاب ګرځي. الله پاک دې موږ او تاسې له دغه جو وساتي. آمین.